बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو उम्मीद لرم تاسو روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزو کې به دوستانو مردان کې ډیر زیات ظلم شوی دی زیاتې شوی دی یو بل شاه زلمی ډیر په بد حال باندې قتل شوی دی د قاتلان سوق دی او دغه د قتل وجه سره جوړ شو دوستانو د باره کې ټول معلومات دی ویډیو کې شریکام ورکړه تاسو ټول معلومات باندې ځان خبرول غواړئ مونږ ویډیو ځان سره تر اخره پورې وګورئ او کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغوی د مونږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کړئ ډلې نشان دی وي تاکي مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغوی ته په اسانۍ سره ملاوي شي دوستانو د واقعیا د مردان دا چې یو بل شاه زلمی په نامعلومه واجه باندې قتل شو د قاتلان چې تعالی نامعلومه دي قاتلانو بو پته ولګي خو دوستانو مونږ د معاشري کې روزمره بنیاد باندې دا قتل چې دا یو داسې ورتاج جوړ شلو چې خلکو ته زړه نه کلاریږي او خامخا خپل دشمنی سړی دا نه ګوري چې د ډیره بزرګ میاشت روانه ده د کې هم ته پکار ده چې مونږ څومره حد پرې درګذر کول شو معاف کول شو ویل چې آپ صلی الله علیه وسلم ارشاد ده که معاف کولو باندې که تاسو عزت کمیږي نو قیامت پر زمانه واخلې خو دوستانو مونږ هغه خلک چې خپل دشمنی لپاره آر یو حد پرې زو دا سوچ نه کوو چې مقتول چې دا هغه کور باندې سبو تیریږي دا سوچ خو بیخي نه کوو چې قاتل چې دا هغه خو بیخي دا سوچ نه کوي چې ما کور ولا باندې بس تیریږي ما بچیو باندې بس تیریږي ما تور سره باندې بس تیریږي دا سوچ اډو کین چې مونږ قتل کو دا کور واحد کفیلو خپل دشمنی سړالو د پر مونږ آر یو حد پرې زو مونږ خپل خدا نه د تمل ورو چې الله ته معاف کړي مونږ څوک خپل نه معاف اور خبره اخر کې صرف اور صرف معمولی تکرار روزي او هغه معمولی تکرار چې دا کنه هغه د مونږ د پښتو دوی ته نه پښتو مطلب پته نه دوی ته د غیرت مطلب پته ده چې یو قتل کیږي هغه پسې سر ریزن وي خو نن سبا قتل پسې ریزن نه د معمولی تکرار ده او هغه په چکر کې د حد پرې دوی ډیر زیات کم ظرفه خلک دي چې دوی ته اډو پته نه ده چې انسان د ژوندۍ قیمت څه ده د سونو دی وره کې تاسو سره ایدا کمنټ سیکشن کې خپل رائے اظهار ضرور وکړئ والسلام